بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. سورة الشورى سورة نمبر آیات. پر اس سورہ نمبر آیات کی تخویف ذکر کیږي د مشرکانو لپاره او په 17 کې بیا ترغیب ذکر کیږي قرآن ته. الله تعالی فرمایي الله الذي والذين وحقسان يحاجون جاوي جګړي فی الله مبارد الله تعالی کې ان الله تعالی توحید باره کې جګړي کوي. سو کوئی واحد لا شریک سو منی او سو کې نه منی. من بعد ما ورث د حقنا من بعد ما استجيب له ورث د حقنا چې قبولیت ورکړل شوی دغه مسالې ده. ان دا مسله اوله ناشنا و نوی و بیا د توحید مسله قبول شو خلکو منله. په مشرکانو کې دنه خياران خلک اهل کتابو کې لوی علماء دغه توحید تسلیم کو اقرار یو انزو شوړل خلکو اسلام راوړ. نو کم کسان چې الله تعالی په توحید واره کې اختلاف کې جګړې کوي او توحید هغه مضمون د جدي تقبلیت ورکړل شوی دی نو حجتهم داحضه دا دوی دلایل بیا باطل دي. د دې نورو دلایل ویل باطل دي څه پیدا نشته. عند ربهم من ضرب د دې باندې وعليهم غضب بدی باندې بغضب ولهم عذاب شدید او دې لپاره به عذاب سخت. دا مضمون درټلو شو د پاره د هغه خلکو چې د توحید د الله تعالی مخ اړ یو نه مني باوجود د دې چې بي حساب دلایل معجزې په دې باندې پیش کړي ډېر خلکو اقرارونه وکړي ایمانونه راوړل بي هم څوک نه مني. دغه لپاره رټل څه خبرداري ده. الله الذي الله حغزات انزل الكتاب نازل کړی د کتاب بالحق په حق سره. مشرکانو د دلایل تردید وشو اوس ترغیب ذکر کی قرآن ته. نو الله حغزات نازل کړی د کتاب په حق سره والميزان او تله تدې نه مراد څه شي دي. سو کوئی چې د میزان د صفت د قرآن الله نازل کړی د قرآن چې دا کتاب حمد او دا تله حمد په دې باندې حق او باطل تل لیکي. د ځینې علماء رائے دا ده چې تل نه عام تل مراد کم چې په کورونو کې په دکانونو کې خلک تل کې دغه تل ته مراد او مطلب دا دی چې الله تعالی د توحید والا نظام قائم کړی دی انصاف والا نظام قائم کړی دی او دغه انصاف والا نظام چې په کوم ځای کې به حق او باطل تل ته به څه شم تل نه تل لیکي تر دې چې کوم څه دون جسمونه لري دغه د پاره د تلی نظام د کوم جسم نه لري دغه د پاره د یو قانون نظام دی. تفسیر باندې په قرآن ذکر کړی دی چې د ول میزان ذکر کول نه د معلومیږي چې انسان د پاره او د پیری د پاره قرآن یو جامع کتاب دی. په دې باندې ته کوم څه شم تلی نه تل لیکي چې کوم مسله د معلومیږي وما يدريك وتسخبري لعل الساعه قريب کې دې چې قیامت نږدې شوی قیامت نږدې خلک قیامت نه مني څوک وي کله وي نو بس کې دې چې بيخي نږدې يستعجل بها الذين وجلتي سره غواړي هغه کسان لا يؤمنون بها چې ایمان نه لري په دې باندې. کم کسان چې په دې باندې ایمان نه راوړي هغه بجلتي سره غواړي چې وستراش والذین خلق کسان آمنوا چې ایمان راوړل مشفقون منها هغه په یاره کې د قیامت نه قیامت د هیبت نه غیري ويعلمون او دی پویږي انها الحق وجد قیامت حق ده. الا خبردار ان الذين يقنها كسان يمارون في الساعه شاغوی جګړه کې په اړه د قیامت کې څوک مني څوک نه مني لفي ضلال بعيد غیب گمراهی لري کې دي سوچ قیامت باندې اختلاف کې نه مني نو بلری گمراهی کې پراته دي. الله لطيف بعباده الله مهربان دي بخپل بندگانو باندې يرزق من يشاء ورزق ورکي چالم چې وغواړي وهو القوي العزيز ده الله تعالی طاقت والا غالب ذات. ما د قرآن ذکر کړی دی چې دا آیات اصل کې د یو سوال د یو شک جواب دی او د یو بیماری او غلط فهمي علاج دی. کم خلک چې مالداران خلک واغوي سره پیسې وسایل ډیرو او کافرانو هغه بس دا سوچ کاوه چې موږ ته دومره مال دولت او دومره حساب ځکه موږ ته ملاو شوی دی چې موږ د الله خوخي په منګ زیشته ځکه او د کومه ته جنت ملاو شوی نو ته مستحق نه بدی کې زین نشته دی
بیا به دوی ویل چې ګوره موږ ته الله تعالی دومره سره کړي دي خو خوښ به یو ځای به راپکي نو که موږ مړه شو د ایمان رام نو د قرآن وم نه منو نو بیا هم د الله تعالی منظم مقام دی مالدار یو غټ خلک نو قیامت کې به بیا هم لوی حیثیت راکړي جنت کې به راځي راکړي او دغه د الله تعالی ورکړي احسانات او نسبت به خپل ځان ته کوي د موږ صلاحیت دی موږ زیشت صلاحیت راپکې دی نو دې کې دغه جواب ذکر کیږي چې الله لطیف بعباده الله تعالی مهربان دی په خپل بندګانو باندې په دنیا کې د الله تعالی مهرباني به عمومي ده ارجه شامل له يرزق رزق ورکې مې شاو چالم جو غواړي دا کوم څه چې خلکو سره دی الله ورکړي د خپل نه دي صلاحیتونه ملایتونه نه دي وهو القوي العزيز الله تعالی طاقت ولا غالب ذات من كان يريد حرث الاخره هغه سوچ اراده لري د فصل د اخرت حرث فصل ته ویل کیږي نزيد له في الحرف نزيد له من زیاتواله کو د هغه د فاره په حرفي په فصل د حقيقي سوچ دې عمل دې د فاره کې چې د الله تعالی رضا به حاصله کی او اخرت په وګړي الله موږ ول پکې نورم زیاتواله وکړو او اخرت ول خډیر ورکو ومن كان يريد حرث الدنيا هغه سوچ اراده لري د فصل د دنیا یعنی نیک اعمال کې د فاره دنیا په وګړي الله وي نؤتيه منګه ورکو دغینه نؤتيه منها منګه ورکو د دغه دنیا نه وما له بيني در پارا په اخرت بغیر کې به خلق من نصب اسسا اخرت کې ورسه نه تدې مطلب دا دی چې کوم کس ته دنیا غټلو باندې باندې کار کوي او ثواب د اخرت تم نیت نه دا یقین نه والله تعالی موږ د دنیا هم ورکو خو نیت د دنیا کړه د اخرت کړه نه دی نو بده او اخرت کې به د سره سم پیدا نشي نو معلومیږي چې نیک اعمال لپاره د نیت اصلاح به ضروری ده ام لهم شرکاء ایشتری د دې لپاره شریکان د زجر دی او رټل د مشرکانو لپاره چې آیا د مشرکانو لپاره اشتری شرکا او شریکان شرعوا له من الدين چې مقرر کړي د دې لپاره دین یعنی کوم خبره چې کافرانو کې د خو الله نه دی کړی الله چې کوم خبره کړي هغه خو دوی منی نه نو ولې دې لپاره نور خدایان دي هغه ور دین جوړي ما لم يأذن به الله هغه چې اجازه نه کړي هغه منی الله تعالی دا خو سره اشتری نه د کافرانو منله چې زموږ لپاره اچ بل دین جوړ کړي نه دی ته الله نه پکې دستو نشته موږ لپاره دین قانون وضع کې جوړي نو چې کله نشته نو معلومه شوه چې دا چې کوم سوي د قران مطابق د ټول دروغ وي ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم او کنه هغه وینا د فیصله چې مخکې نشوي دا لقضي بينهم نو فیصله بشوي په حال په منځ دوی کې هغه د فیصله ولا وینا چې مخکې نشوي نه وي چې د دې سبب ته تاخير ورکړي کیږي به هر بنه هلاکیږي په تاخير سره باندې باندې عذاب راځي یا دا اخرت ته بس اساريږي کله دغه فیصله نه وي دغه وینا ته فیصله نه وي شوي نو په حال باندې عذاب راغلی ځکه چې ویناګانو کارونه ډېر درانه دي ډېر غټ کو پر دي وان الظالمين يقينا ظالمان خلق لهم عذاب اليم ده هغه پر عذاب دي دردناک تر الظالمين تبين ظالمان خلق مشفقین چې بیا باندې به مما د حقیقت کارونه کسبو چې کړی دي مجرمان چې خپل عمل نامه کې خپل جرمونه وایي نو سخت به یریږي وهو واقع بهم او دغه جزاء د عملونو په واقع کېدون کې په دوی باندې دی وته یریږي خو عذاب به دوی باندې خامخا راځي بچ کې دي نشي والذین حق کسان امنوا چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل کوي نیک فی روضات الجنات وباغچو جنتونو کې وي لهم ما یشاءون او ردوی د پاره به هغه صحیح چې دوی غواړي عند ربهم نظر خپل باندې ذلك هو الفوز الكبير همدغه کامیابی لوی ده